پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی. تعریف خاص الله لره دی چې د ټولو کائناتو رب دی. ډیر مهربانا او رحم کوونکې دی. د ورځې د جزا مالک دی. مونږه خاص تا عبادت کوو او خاص ستانه مدد غواړو. مونږ ته نیغه لار او خیا د هغه خلکو لاره چې تا په هغوی باندې انعام کړي دي چې هغوی ته سزا نه ده ورکړې شوی او نه بیلاری شوی دی. شروع کوم په نوم د الله چې بخونکې مهربان دی. الف لام میم. دا د الله کتاب دی. پدې کې هیڅ شک نشته. لار خودون کې دی هغه پرهیزګارانو ته چې په غیب ایمان راوړي، منځ قائموي، چې کم رزق مونږ هغوی لور کړی دی داغه نه خرج کوي، چې کم کتاب پتا نازل کړي شوی دی یعنی قران، او کم کتابونه چې ستانه مخکې نازل کړي شوی وو په هغه ټول باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې یقین لري. داسې خلک د خپل رب د طرف نه په صحیح لاري باندې دي او هم دوی خلاصې مندون کې دي. کوم خلکو چې د دې خبرو منلو نه انکار وکړو دا غوي د پاره یو شان ده کته هغوی خبردار کړي او کو خبردار نه کړي، بهرحال هغوی منون کې نه دي. الله دا غوي په زړونو او غوګونو باندې مهر لګولې دي او دا غوي په سترګو باندې پرده پرته ده. هغوی د سختي سزا مستحق دي. ځینې خلک داسې هم دي چې وایي مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی دی او حال دا دی چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان نه دي. هغوی د الله او د ایمان والو سره دوکبازي کوي، خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوکه ور کوي او هغوی ته د دې پته نه لګي. دا هغوی په زړونو کې یو بیماری ده چې هغه الله نور هم زیاته کړه او کم دروغ چې هغوی وایي داغه په بدل کې داغوی د پاره دردناک سزا ده. هر کله چې هغوی ته دا اویل شو چې په ځمکه کې فساد مپورته کوي نو هغوی دا اویل چې مونږ خو اصلاح کوونکیو. خبردار په حقیقت کې هم دا خلق فساد کوونکي دي خو دوی پوهیږي نه. او کله چې هغوی ته اویل شو چې لکه څنګه نور خلکو ایمان راوړی دی دغه شان تاسو هم ایمان راوړی، نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا مونږ د بیوقوفانو پشان ایمان راوړو؟ خبردار په حقیقت کې دوی په خپل بیوقوفان دي خو دوی پوهیږي نه. کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاویږي نو وایي چې مونږه ایمان راوړی دی، او کله چې دوی یوازې د خپل شیطانانو سره ملاویږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو او د دې خلکو سره هسې ټوکی کوو. الله د دوی سره ټوکی کوي، هغه دوی لا مهلت ورکوي او دوی په خپل سرکشي کې دړندو پشان ګډ وډ ګرځي. دا هغه خلک دي چې دوی د هدایت په بدل کې گمراهي اغستی ده. خدا سودا دوی له فائدہ مند نه ده او دوی هرگز په صحیح لار باندې نه دي. د دوی مثال داسې دی لکه چې یو سړی اور بل کړو او کله چې هغه اور خواوشا ټول زیونه روخانه کړل نو الله تعالی دا غوینا د لیدلو طاقت واغستو او هغوی په داسې حال کې پریخودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر ناراضي. دوی کانه دي، چاړاګان دي، راند دي، دوی اوس نه واپس کیږي. یای مثال داسې وګڼه چې د اسمان نه زورور باران وریږي او داغه سره توري تیارې او ګړزار او برېښنا هم ده. د اسمان ګړزار چې دوی واوري نو د مرګ د یرینا خپل ګوتی په خپل غوګونو کې کېږدي او الله دا د حق نه منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغستلی دي. د ډیر پلخ د وجنا ته بوای چې برېښنا به اوس د دوی د سترګو نظر ویسي. کله چې دوی ته لګ رڼا شي نو په هغه کې سلګ لري لاړ شي او کله چې په تیار شي نو ودرېږي. که الله غفتله نو د دوی نه به د اوریدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغستلی وو. دا یقیني ده چې هغه په هر څه باندې قادر دی. اے خلکو د خپل هغه رب بندگی اختیار کړئ چې ستاسو او ستاسو نمخ کې کم خلق تیر شوی دي دا غوی ټول خالق دی. امید دی چې په دې صورت تاسو بچ شئ.
دا هم هغه دی چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وغړوو د اسمان چتی جوړ کړو د برنې وبرا ورولې او د بو په ذریعہ هر قسم پیداوار راو ټکوو او ستاسو د پاره د رزق تیارې وکړو نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو د الله سره بل څوک مقابل مجوړوي او کستاسو دا شکوي چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړي دي چې دا زمونږ دی او کنه دی نو د دې پشان فقط یو صورت جوړ کړي او راي وړي او خپل ټول ملګری راو غواړي د یو الله نه سیوا د هر چا نه چې مدد غواړي نو وغواړي که تاسو رښتینی یې نو دا کار وکړئ خو کو داسې مو نکړل او دا یقیني ده چې هیڅری نشي کولای نو دا غي ورنا او یریږي چې خشاک به انسانان او کانی وي او چې تیار کړی شوی دی د حق نه انکار کوونکو د پاره او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې په دې کتاب باندې ایمان راوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي هغه لا زهره ورکړه چې دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي د دې باغونو میوه با په شکل کې د دنیا د میوه سره یو شان وي کله چې هغه ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغه بوای چې په دنیا کې به هم دغه سي میوه مونږ ته راکړي کې دي شوي هلته به دا غوي د پاره پاک بیبيانی وي او هلته به هغه همیشه وي او الله په دې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دین هم د زیات سپک سیز مثالونه بیان کړي کم خلک چې حق خبره قبلون کې دي هغه چې دا مثالونه واوري نو په شي چې دا حق دی چې دا غوي د رب د طرف نه راغله دی او کم خلک چې منون کې نه دي هغه چې دا واوري نو وایي چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څخه کار دی دغه شان الله هم په یو خبره ډېر بیلاری کوي او ډېر ته صحیح لار خي او بیلاری کوي هغه خلک چې فاسقان دي دا خلق د الله وعده د ماکموالی نه رستو ماتوي الله چې د کم سیز دا پیوند کول حکم کړی دی هغه پرې کوي او پزمکه کې فساد راپورته کوي په حقیقت کې دا خلق نقصان مندون کې دي تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروي حال دا چې پتا سو کې رو نو هغه تاسو لا ژوند درکړو بیا به تاسو نه رو واخلي بیا به دوباره تاسو لا ژوند درکړي بیا به دغه طرف ته واپس ځئ دا هم هغه دی چې تاسو د پاره د ځمکې ټول سيزونه پیدا کړل بیا یې پورته توجه کړه او وو اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر سیس علم لرونکي دی بیا لکشان هغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستارب فرښتو ته ویلی وو چې زه پزمکه کې یو خلیفہ جوړونکی يم هغه ویل چې آیا ته پزمکه کې داسې څوک مقرروي چې د ځمکې نظام به خرابوي او ویني به تویوي مونږ استاد سنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانو الله فرمایل چې زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو په هغه نه پوهېږئ د دین رستو الله آدم علیہ السلام ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې چریستاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو با د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه فرښتو ارزو کړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی مونږ خو بس هغه مر علم لرو سمره چې تا مونږ لرا کړې دی په حقیقت کې هر څه پیژندون کې او په هر څه پوهیدون کې ستانه بغیر بل څوک نشته بیا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وویل ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخیا کله چې هغه ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل نو الله فرمایل ما تاسو ته ویل نو چې ما ته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي کم چې تاسو نه پټ دي سچ تاسو ظاهروي هغه هم ما ته معلوم دي او سچ تاسو پټوي هغه هم زه پیژنم بیا چې کله مونږ فرښتو ته حکم وکړو چې د آدم علی السلام مخې ته ټیټ شي نو هغه ټول ټیټ شوي خو ابلیس انکار وکړو هغه لوی وکړه او په نافرمانو کې شامل شو
بیا مونږه آدم علیہ السلام ته وویل چې تو او ستا خزا تاسو دوانه په جنت کې اوسئ او دلته په فراخی سره چې څو غواړئ هغه خورئ، خو دې ونی ته نږدې مورځئ ګنینو په ظالمانو کې به شمار شئ. اخر دا چې شیطان هغوی دوانه دغه ونی ته ولمسول او زمونږ د حکم منلو نه واړول او هغوی را باندې د هغه حالت نه راوښکل په کم حالت کې چې وو. مونږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوز شئ، تاسو د یو بل دشمنان یې او تاسو به د یو خاص وخت پوري پزمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تیروئ. په دغه وخت آدم علیہ السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه یې وستله چې خپل رب ورله قبول کړه، ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوشئ. بیا چې زما د طرف نه تاسو ته هدایت درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي پاغوی به د هیڅ یری او غم وخت ناراضي، او څوک چې داغه د قبلولو نه انکار وکړي او زمونږه آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ورته تلونکي خلک دي، هلته به همیشه اوسي. اے بنی اسرائیلو لږ خیال وکړئ زما په هغه نعمت چې ما تاسو له درکړې وو. زما سره چې تاسو کوم وعده وا هغه تاسو پوره کړئ، نو زما چې کوم وعده تاسو سره وا هغه به زه پوره کړم او خاص زمانه تاسو ویریږئ. او ما چې کوم کتاب را لېږلې دی په هغه ایمان راوړئ. دا د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی کوم چې تاسو سره د مخکې نه موجود وو. نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ، په لږ قیمت زما آیاتونه مخرڅوئ او زما د غضب نه ځان ساتئ. حق له د باطل رنگ مور کوي چې شکمن شي او سره د پوهې د حق پټولو کوشش مکوئ. منځ قائموئ، زکات ورکوئ او کم خلک چې ماته ټټیږي تاسو هم داغوی سره ټټیږئ. تاسو نور خلکو ته خو د نیکۍ لار ښیئ خو خپل ځان هېروئ. حال دا چې تاسو د کتاب تلاوت کوئ، آیا تاسو د عقل ناډو کار ناخلئ؟ د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړئ. بشکا چې منځ ډېر ګران کار دی، خو د هغه فرمابردار بندگانو د پاره ګران نه دی چې دای یقین دی چې اخر به د خپل رب سره ملاویږي او هغه ته به واپس ځي. اے بنی اسرائیلو یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو کړې وو، او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت درکړې وو. او ویریږئ د هغه ورځې نه چې څوک به د چا په کار ناراضي، نه به د چا د طرف نه سفارش قبليږي او نه به څوک په فدیه ورکولو پرې خودري کیږي او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو ځای نه امداد میلاویږي. او یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه تاسو د فرعونانو د غلامۍ نه آزاد کړئ، هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وای. ستاسو هلاکان به وجل او ستاسو جنکۍ به ژوندۍ پرې خودلې، او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرف نه پتا سو لوی ازمیخت وو. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه سمندر سری کړو او ستاسو د پاره مو لار جوړ کړه، بیا مو داغه نه تاسو په خیریت سره پوری باسلای، بیا مو دغلتا ستاسو د وړاندې فرعونیان غرق کړل. یاد کړئ کله چې مونږه موسی علی السلام د سلويختو شپو او ورځو په واده راو غوښتو، نو داغه نه رستو تاسو د غوا د بچینا خدای جوړ کړو. دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړې وو، خو بیا هم مونږه تاسو معاف کړئ، شاید چې اوس شکرګزار جوړ شئ. یاد کړئ چې ټیک په دغه وخت کله چې تاسو دا ظلم کوو، مونږه موسی علی السلام لا کتاب او فرقان د دې لپاره ورکړو چې تاسو داغه په ذریعہ نیغه لار بیا مومئ. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د دې نعمت سره واپس شو، نو هغه خپل قوم ته وویل چې اے خلکو، تاسو د غوا د بچی د عبادت په وجه په خپل ځان سخت ظلم کړی دی، نو خپل خالق ته توبه وباسئ او خپل ځانونه مړ کړئ. په دې کې تاسو د خالق په نس تاسو بهتري ده. هغه وخت تاسو خالق تاسو توبه قبول کړه، ځکه چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. یاد کړئ کله چې تاسو موسی علی السلام ته ویلیو چې مونږه ستا په خبره هرگز یقین نکوو،
ترڅو چې مونږه په خپل سترګو ښکارا خدای ستا سره په خبرو کولو او نوینو. په دغه وخت کې تاسو کتل چې یو سخت تندر تاسو راګیر کړی. تاسو مړو پراتوي خو مونږه بیا تاسو ژوندۍ راپورته کړی. شاید چې د دې احسان نرستو تاسو شکرګزار جوړ شئ. مونږ په تاسو باندې د ورځې سورې وکړو، د منو سلوا خوراک مو درلا راولېګو او تاسو ته مو وویل چې مونږ درلا کم پاک سيزونه درکړې دي هغه خورئ. خو تاسو په خوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې داغوی ظلم نه وو، بلکې هغه په خپل ځان ظلم وکړو. بیا یاد کړئ کله چې مونږ ویلی وو چې د مخامخ کلی ته ننوځئ، د دې پیداوار چې سرنګي مو خوخوي هغه سي د مزي سره خورئ، خو د کلی په دروازه ټټ ټټ ورننوځئ او هتتون وایي مونږ بس تاسو خطاګانی معاف کړو او پنیکانو خلکو با نور فضل او کرم وکړو. حکم خبره چې هغوی ته ویلې شوی و ظالمانو هغه بدل کړه او نور سوتري جوړ کړل. اخر مونږه په ظلم کوونکو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو. دا سزا وا داوی د هغه نافرمانو کارونو چې هغوی بکول. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام د خپل قوم د پاره د اوبو غختلو دعا وکړه نو مونږ وویل چې په خپل همسا فلانه ګټ وها نو داغینا 12 چینه روان شوي او هر قبيله د خپل اوبوس کلو زې او پېژندو. هغه وخت دا ویل شو چې الله کم رزق تر کړی دی هغه خوري سکي او پزمکه کې فساد مخوروي. یاد کړئ کله چې تاسو ویلی وو چې اے موسی علی السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولای، د خپل ربنا دعا وغواړه چې زمونږ د پاره د ځمکې نه پیداوار پیدا کړي، مثلا ساگ، ترکاری، خټکی، بادرنګ، غنم، اوګه، دال، پیاز وغیرہ. نو موسی علیہ السلام ویل آیا تاسو د یو بهتر سیس په ځای باندې د ادنا درجه سیس اغستل غواړئ؟ خدنو د یو خار آبادی ته لاړ شئ، تاسو چې څه غواړئ هلته به درته میلاو شي. اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ، د محتاجۍ او د بدحالۍ ژوند راغی او د الله په غضب کې گیر شو. دا نتیجه وا د دې خبرې چې هغوی د الله د آیاتونو سره کفر وکړو او پیغمبرانی په ناحقه قتلول شروع کړل. دا د هغوی د نافرمانۍ د کارونو او د هغوی د دې خبرې نتیجه وا چې د شریعت د حدونو نه بهر ته وتل. یقین وکړئ کو د نبی عربي منون کې دي او کو يهوديان دي، کو عیسایان دي او کو صابیان دي، چا چې هم په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو داغه بدلا د خپل رب سره ده او داغه د پاره د هیڅ یری او غم موقع نشته. یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه د تور غر ستاسو د پاسه نیولې وو او ستاسو نمو په خوا د اغستلی و او دامو درته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او کم حکمونه او هدایات چې پدې کې درج دي هغه یاد کړئ. په دې ذریعہ دا موقع کې دی شي چې تاسو د پرهیزګارۍ په لار روان شئ. خود دینه رستو تاسو د خپل وعده نه واپس شوي. د دې باوجود د الله فضل او دغه رحمت تاسو سره مل وو، کینینو تاسو به په خوا تبا شوي وای. بیا تاسو ته د خپل قوم د هغه خلکو قصه خو معلومه ده کنه چې د سبت قانوني مات کړي وو. مونږه غوي ته اوهل چې شادوغان شي او په دې حالت کې اوسېږي چې پتا سو باندې د هر طرف نه لعنت. دغه شان مونږه دا غوي انجام دغه زمانه د خلکو د پاره او د رستو راتلونکو نسل د پاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدونکو خلکو د پاره مو یو نصیحت پرې خو دو. بیا هغه واقعیا یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یو غوا ذبح کړئ. هغوی وویل چې آیا ته زمونږ سره ټوکی کوي؟ موسی علیہ السلام وویل چې زه په خدای پوری د دینه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکړم. هغوی وویل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غوا سه تفصیل وخی. موسی علیہ السلام وویل
د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوي چې نه بډای وي او نه بچي وي بلکې درمیاني عمر والدي وي لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنای هغه بیا ویل چې د خپل رب نه تپوس وکړه چې داغه رنگ بسنګوي موسی علی السلام ویل الله فرمایي چې غوا د زیړ رنگ پکار ده چې رنگ داسې شوخ وي چې د کتونکو پری زړه خوشاليږي هغه بیا ویل چې د خپل رب نه صفا تپوس وکړه چې کم قسم غوا پکار ده مونږ د دې په پیدا کولو کې حیران شویو کو د الله خوښي نو مونږ ته به د دې پته ولګيږي موسی علی السلام جواب ورکړو چې الله تعالی وایي چې هغه داسې غوا ده چې کار خدمت لري ناغسته کیږي نظم کاړوي او نه اوبرا وباسي صحیح سالمه او بيداغه پدې باندې هغوی چغه کړه چې هاو اوس دې ټیک پتو خودلا بیا هغه ذبح کړه ګینونو هغوی خو داسې نه معلومېدل چې دای کړي وي او هغه واقعیا تاسو ته یاد ده کله چې تاسو یو سړی مړ کړي وو او بیا داغه په باره کې مو جګړې کولې او په یو بل مو د قتل الزام لګولو او الله دا فیصله کړی و چې څه تاسو پټوي هغه به الله ښکارا کوي په هغه وخت مونږه حکم وکړو چې د دې غوا په یوه حصہ باندې مړې وهاي وګورئ دارنګي الله مړی ژوندۍ کوي او تاسو ته خپل نخې د دې لپاره خي چې تاسو په شئ خو اخر دا چې د داسې نخو لیدلونه رستو هم تاسو زړونه سخت شو د کانو پشان سخت شو بلکې په سختۍ کې داغه نه هم زیات سخت ځکه چې په کانو کې ځینې داسې هم دي چې داغه نه چینه بهيږي ځینې داسې دي چې چوي او داغه نه وبراوزي او ځینې د خدای د یری نه هم را پریوزي الله ستاسو د کارونو نه خبره نه دی اے مسلمانانو اوس هم تاسو د دې خلکو نه دا امید لرئ چې دوی بس تاسو په وینا باندې ایمان راوړي حالکه په دوی کې د یوې ډلې طریقه دا پاتې شوې ده چې د الله کلام واورېدو او بیا یې سره د پوهې قصدن پاغې کې بدلون راوستلو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړونکو خلکو سره چې میلاویږي نوای چې مونږ هم هغه منو او کله چې په خپلو کې د یو بل سره په ځان لځې کې کینی خبري کوي نوای چې به وقوفان شوي خو نه یې تاسو دې خلکو ته هغه خبري خای چې الله تاسو ته خود لیدي او چې سبا له تاسو خلاف تاسو د رب په دربار کې د دلیل په تور پیش کړي او ولی دوی ته معلومه نه ده چې الله دغه ټول خبرونه خبر ده کمی چې دوی پټوي او کمی چې دوی ښکارا کوي په دوی کې